لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بیگانی درس کی پیغمبر علیہ السلام تا د الله د طرفنا حکم شو چې ته دې خلکو ته ووایه انني هداني ربي چې ما ته خپل رب لار ښوولې ده نیغه لار او د نیغې لارې تفصیل بیان شو او دا نیغه لار د خدای نه پنځه ټیمه بلکې د دې نه هم سیوا په سننو کې او په نوافلو کې بار بار مونږ غواړو خدای مونږ په نیغه لار روان کې اسې نه چرته په ګډه وډه لار باندې لړ نه شو هغه کار ونشي هندوستړی او خدای ناراضه مزمو برباد نشي قربانی صدقه مو برباد نشي ژوند مو برباد لاړ نشي مرګ مو خراب نشي خدای زمون بدنی عبادتونه مالی عبادتونه ټول ژوند او زندگی او مرګ کراولی خدای د خپل رضا لله رب العالمین چې تربیت کوونکې د ټول عالم دی او بیا د توحید الوهیت لا شریک له چې الہ او معبود یو دی مشکلات دا الله تعالی حل کوي پریشانی الله تعالی ختموي مصیبتونه دا الله لري کوي لا شریک له پدې الوهیت کې پدې معبودیت کې د ذره برابر خدای سره څوک شریک نشته وبذالک امرت پیغمبر علیہ السلام فرمایل د دې عقیدې حکم ماتوم دې او زد اول منونکو نه اس پدی آیات کے 164 کی د توحیدی ربوبیت ذکر دے
خوږو اوریدونکو بنیادی شی دا دی ګورئ د توحید عقیده چې د الله تبارک و تعالی سره به ذات کې څوک شریک نه ګڼي صفاتو کې به ورسره شریک نه ګڼي په شرک باندې ډېر غوسه کېږي د خدای د غوسې د زیاتېدو سبب دا به شرکي چې یو انسان شرک کړی نارینی یا زنانی د دې وجې نه تاسو وګورئ شرک باندې چې کوم رد کېږي د سورة الفاتحې نه تاسو شروع یې د 8مې سپارې د سوره انعام باس وشو سوره اعراف ورپسې را روان دی او د شرک رد کوي لا شریک له الہ بل څوک نشته معبود بل څوک نشته مشکل کشا حاجت روا بل څوک نشته وبذالک او د دې ښکلې عقیدې امرت ما ته حکم شوی دی وانا اول المسلمین او زه اول منونکی مدد خبرې اوس د توحیدی ربوبیت چې رب هم یک یو الله دی څنګه چې الہ او معبود یو دی نو زمونږ او ستاسو د ټولو رب هم هغه یو دی ربنا الرحمن زمون د ټولو رب رحمان دی ربنا الرحمن المستعان او د دې الله تعالی نه مددونه غوښتی شي مسکې موږ وو ایاک نعبدو خدایا ستا عبادت کوو و ایاک نستعین او خاص تا نه مدد غواړو دی توی توحید د ربوبیت د دې وجنا د مشرکانو جنابی رسول پاک علیہ السلام سره دو قسم رویه وا یو رویه داوا چې پیغمبر علیہ السلام باندې به سترګې راو باسل او دباو به غردو وی دا عقیده پرېږده او دا عقیده م بیانوا او دویمه طریقه به دا کوله چې پوه بشه چې پیغمبر علیہ السلام خو په دې طریقه باندې خپل میشن نه پرېږدي نو بیا به ورته ویده چې جوړ توړو کو موږ به ستا خدای پسې څه نه وو ته زمونږ خدایانو پسې څه مه وایه الله د آیاتونه راولېږل ته ورته ووایه پیغمبره اغیر الله آیا د الله نه ما سوا ابغي ربن بل رب الټوم د الله نه ما سوا بل رب خو نشته د الله نه ما سوا چې څنګه بل الہ او معبود نشته نو د الله نه ما سوا بل رب هم نشته رب څه ته وایي رب ویل کېږي دیتا چې درجه په درجه باندې د انسانانو د زناورو تربیت کوي تاسو ګورئ یو ماشومي بیا د هغه په بدن کې طاقت واچوي خپه وی لاس وی بیا خبرې زده کی بیا خپو کې طاقت پیدا شي او دې ګوره مور پیجنی ماشومی پیچه ماشومی خو مور پیجنی تی بلې زنانه لور کا چې هغې سره دې خوشحاله شي معلومه دا شو چې د ده تربیت د الله تعالی کوي او صرف د دې ماشوم تربیت نه د زناور د بچی تربیت هم الله کوي ګورئ دې کټي ته ادي سخی ته د مور په خانګو کې ته څوک ښي هېڅ څوک نه چې څنګه پیدا شي نو هغه دی له خوله وړي ربن د دوم رب دی د کیرړي هم رب دی زمونږ هم رب دی د هر چا رب دی ربنا الرحمن زمونږ د ټولو رب الرحمن رحمان دی بل څوک نشته المستعانو مدد ترې غوښتی شي مسکې موږ وو ایاک نعبدو خدایه ستا عبادت کوو خاص ستا عبادت و ایاک نستعین خاص ستا نه مدد غواړو نو قل ته ورته ووایه پیغمبره تاسو خو ما سره جوړ توړ کوئ خدا د جوړ توړ خبرې نه دي غیر الله آیا سوا د الله نه ابغي الټوم زه
ربن بل رب وهو رب کل شیئن الان کے رب دار یو سیز اللہ دے دا ہر سیز رب اللہ دے انسانانو رب نه دے یوازی د انسانانو نه علاوه د زناورو ربم دے د حشرات د کیر مکور د دې ټولو رب دے وهو رب کل شیئن اللہ یوازی زما رب ندے وہوا دا اللہ تعالی رب کل شیئن رب دا ہر یو سیز دے ولا تکسب کل نفس الا علیہا دیب مسلمانانو توی قال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطوایاکم کافرانو با مسلمانانو توی اتبعوا سبیلنا زمون پلاربان روان شئی ولنحمل خطوایاکم نو کتاسو سغلطی کوئی او کوتائی کوئی داغی گناہ پمون کل کل یو ملگره بل ملگره د گمراهی او د بیدینه مجلس لبودی وی دا زما پا غاڑا بانی گناہ دے زما پا غاڑا دار چا پا غاڑا کی گی نا د گناہ بوج به سړی په خپل اوچتای ادا دې ډیر لوی جرأت کوي چې دې دا وای چې د گناہ دې زما په غاړه باندې نو دکرنګي دا کار به کافرانو کو قال الذين كفروا للذين آمنوا کافرانو بوی مومنانو تا اتبعوا سبیلنا زمون پلار روان شي نو چې زمون پلار روان شي او تاسو کومې غلطۍ کوئ لنحمل خطوایاکم ستاسو د غلطو بوجونو دا لوړ او وبال په موږ باندې الله دا آیات راولیږه پیغمبر دا خلق وکلا تکسب کل نفس نه کوي هیڅ نفس یو بد عمل الا علیها مگر ضرر بداغی پدبانی ہر انسان بد خپل بدای بوجوڑی ولا مولود هو جاز عن والده بچے بد خپل پلار نه پکاریږي او پلار بد خپل بچی نه پکاریږي نفسی نفسی به دا هر سړی په اوګو باندې بخپل بوج پروتی ولا تزر وازرة وزر اخرى او نب پورته کوي وزرة وازرة یو نفس گناهګار وزر اخرى د بل نفس د گناه بوج کته ته وسړی ډیر وایستا د گناه دا وبال زما په غاړه باندې راځه تبو توای نه وای تخپل گناه نشوړې زما بس گناه وړي ګوره یو د زوالال بوج دی یو د ازلال بوج دی دی باندې ځان په کول غواړي کني بیا دې کې اعتراض راځي زوالال دی ته ویل کېږي چې سړی په خپل گمراهي بيدیني یو دا چې سړی ازلال بل گمراه کوي نو یو چې کم سړی گمراه دی دی به د خپل گمراهي بوجوړي خو چې کم سړی گمراه دی او بیا د بل گمراهی پسې ګرځي نو دی به د دې بل د گمراهی بوجو موړي دوه قسم دي یو په خپله گمراه کېدل دي نو چې سړی په خپله گمراه شه نو د خپل ګناهونو هغه بوج به وړي اکه بل ته وایي راځه دې دی کې د ډمو مجلس دی اجړاګان ناغلي دي عداوت چلی او خلق بوزي نو صرف د زوالال بوج نه اخلي د ازلال بوج به هم واخلي خپله خو ځان تباه کړی دی اوس د خلقو د تباهۍ نه به کمی نه کېږي او تاله به غونډه ایسئ شامی دا د فقې یو معتبره فتاوه ده مسله دا د یو سړي ایصال ثواب وکړو ایصال ثواب دی ته وایي یو سړی مړي ته ثواب رسوي نو قرآن مجید وی لکه مثال طور سره دا قرآن مجید ما وی او دا ما چاته وبخو نو دا ثواب باقاعده طور باندې مړی ته ورسی اوس اختلاف پدې کې دی چې یو قرآن ختم شو او مړی ګڼ دي مثال طور سره د سړی پلار دی مور دا
نور دوستان محسنین او خیرخواهان دی او یو قرآن دی او سړی وی خدای دا یو قرآن دی ټولو ته ورکې نو د دې یو قرآن دا ثواب به ټوکړي ټوکړي تقسیمیږي او که نه هر سړي ته به غونډه سګه دي. شامی دا یو معتبره فتاوه ده زمونږ فقهای کرام مفتیان چې فتوا ورکوي د دینه ورکوي هغه وایي چې باقاعده طور به دا هر یو ته ځان ځان له مستقل د قرآن ثواب رسی هر یو سړي ته. خو چې یو خبره باندې حدیث نی نو د سړي تشفی پې نه کېږي. الان کې دا مسله ګنګوهي رحمه الله هم لیکلې ده او دا ډېر لوی خلق دی. نو حدیث په دې باندې اشتخه په دې خبره باندې یو حدیث بخاری شریف کې دی او بل په مسلم شریف کې دی. هغه حدیث دا دی چې جنابی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل یو سړی صدقه کوي او هغه صدقه د روپۍ یا د زیاتو یا د کم وي او د صدقه د روپۍ خپلې بیبي له ورکړه چې دا ته ورکه اوس ګټلې خو دې سړي دي خوله د دې سړي ده خو ښځې له یې ورکړه دا روپۍ ته ورکه د خدای په نامه باندې دې ښځې وي چې کور کې پرته نو کېدی شي چې ولګي نو چاکرۍ امانت کې خود چې د لګېدلو نه محفوظه شي او بیا چې کله د لګولو ټیم راغی څوک یې ورپسې ولېږل چې هغه روپۍ راړه نو حدیث کې راځي دي کاکا ته هم اجر میلاو شو د پوره روپۍ صدقې ښځې ته هم د صدقې اجر میلاو شو او دا څوک چې لېږلو او د روپۍ راله ده ته هم د صدقې اجر میلاو شو. نو دا دلیل شه په دې خبره باندې چې یو سړی قرآن ووایي او بیا د هغې ثواب ګڼ کسانو ته وبخي خدای تبارک و تعالی به هر سړي ته برابر سګه د هغه قرآن چې کوم دی نو ورسوي. دکه وجه د زمونږ عقیده دا ده چې ګوره د دا څومره د دین دا کار دا قرآن بیانېږي نو د دې ثواب به اولا جنابی رسول پاک علیہ السلام ته برسي زمونږ په ثواب کې به څه کمی نه راځي بیا به ورپسې صحابو ته رسي زمونږ په ثواب کې به څه کمی نه راځي بیا به تابعینو ته رسي زمونږ په ثواب کې به څه کمی نه راځي بیا به تبع تابعینو ته رسي زمونږ په ثواب کې به کمی نه راځي او دکرنګي زمونږ استادانو ته او مونږ په ثواب کې به څه کمی نه راځي او تر قیامته پورې به دا سلسله جاری. معلومه دا شوه چې گویا کې یو سړي باندې تا محنت وکړه او عقیده دې وله جوړه کړه نظریه او ذهن دې وله جوړ کړو هغه دینداره شو د هغه په نیکو کې به څه کمی نه کېږي او تا ته به غوڼ ثواب را رسي. ولا تزر وازرة وزر اخرى نو به اوچتی یو ګناهګار نفس وزر اخرى پیټې د بل د ګناه ثم الى ربکم مرجعکم بیا ستاسو رب طرف ته ورګرځېدل دي فینبئکم نو خبر به واخلي ستاسو بما کنتم د هغه خبرو چې تاسو په هغې کې اختلاف کوئ. بیا الله تبارک و تعالی 165 کې وفرمایل چې زه هغه ذات یم چې تاسو مې نایبان یو بل پسې په دې ځمکه کې وګرځولئ. ګوره موږ نایبان یو د مور او پلار هغوی نایبانو د خپل مور او پلار گویا کې دا یو نظام د خلایف ویل کېږي نائب ته او دا امت نائب دی د ټولو امتونو خلیفه دا امت دی لکه څنګه چې جنابی رسول پاک علیہ السلام اخیری پیغمبر دی دا امت هم اخیری امت دی وهو الذي الله غزات دی جعلکم چې وی ګرځولئ تاسو خلائف یو بل پسې الارض په دې ځمکه کې موږ پسې به نور خلقي هغوی پسې به نور خلقي ورفع بعضکم فوق بعض او اوچتې که بعض ستاسو نه د پاسه د بعضو. ګوره د الله نظام دی چاله مال ډیر ورکی اچاله کم ورکی اچھا څوک سپین پیدا کی څوک تور پیدا کی څوک عقلمند پیدا کی څوک کم عقل پیدا کی څوک دنگ پیدا کی څوک مندری پیدا کی. رفع بعضکم فوق بعض عالم ارواح کې کله چې بابا آدم د ارواحو کتل چې مختلف قسمه حالتونو کې دي
نو الله تبارک و تعالی ته سوال وکړ وی خدای تا د دې بندګانو په منځ کې دا مساوات ولې ونکو څوک تور به څوک به سپینی څوک به مالداری څوک به غریبانانی څوک به کمکلی څوک به هوښیارانی څوک به جاهلانی څوک به عالمانی نو الله تبارک و تعالی ورته فرمایل لیبلوکم امتحان دیخوا ګورئ د مالدار په مالدارۍ کې الله امتحان اخلي انو غریب بچ نه دی د غریب په غریبۍ کې امتحان دی د پوه په پاغې کې امتحان دی د ناپوه په ناپوهۍ کې امتحان دی امتحان نه هېڅوک بچ نه دی دین درجات ته مال او درجات ته علم مراد دی الله وی ورفع بعضکم اوچت کړی دی الله پاک بعض ستاسو نه فوق بعض د پاسه د بعضو درجات په درجو د مال او علم کی چاله زیات مال ورکی چاله کم چاله زیات علم ورکی چاله کم وګوره اخلاص هیڅوک نه دی د هر سړي امتحان دی د دې وجې نه د الله تبارک و تعالی امتحان سړی چې یادوي نو د کامیابۍ سوال به کوي لیبلوکم دې دپاره چې ازمیښت کوي الله تعالی په تاسو باندې فیما په هغه څه کې اتاکم چې درکړي دي تاسو ته مرکات دا د مشکات شریف شرحه ده ملا علی قاری رحمه الله لیکلې د 12 جلده کې هغه وایي نعمتونه دوه قسمه دي یو ظاهري نعمت دی ظاهري نعمت مال او دولت دی او باطینی نعمت دا علم دی دا دوه نعمتونه دي خو فرق پکې داره چې مال لګې نو دا کمیږي چې علم لګې نو دا زیاتیږي او فرق پکې داره چې د مال به ته حفاظت کې خزانه باندې محافظ مقرر کړي او علم باندې انسان حفاظت کوي معلومه دا شوه چې د مال او علم کې د دواړو نعمتونو کې دا علم ډیر لوی نعمت دی نو فیما آتاکم نه هغه نعمتونه مراد دي د مال او د علم نو د دې وجې نه مرکات والا وایي چې دواړه به اظهار کوي مالدار به د خپل مال اظهار کوي خلوی به نه کوي اظهار به دی چې په هغه ځایونو کې ولګوي چې کوم ځایونو کې الله خوشحالیږي او په هغه ځایونو کې نه لګوي چې کوم ځای کې الله خفه کېږي او علم دی به د علم اظهار کوي صحیح مصرف کې به استعمالی د دنیا د اغراض او مقاصدو د پاره به نه استعمالی دې کې شک نشته یو سړی پړه په مخ باندې پاکه کی نو پیزار او پړه خو به پاکه شي لیکن په مخ باندې پاکول د حماقت او کمکلتوب دی نو لوی علم به سړی د دنیایي اغراض او مقاصدو د پاره نه استعمالی امتحان دی لیبلوکم دې دپاره چې ازمیخو کې الله پاک په تاسو باندې فیما په هغه مال او علم کې اتاکم چې درکړی دی تاسو ته ان ربک سریع العقاب یقینا رب ستا سریع العقاب ډېر زر سزا ورکوونکی دی چې کله انسان په مال باندې دی غاوی رشي الله په ده باندې فقر راولي او که په ده باندې فقر رانه شي نو دا یاد ساتئ رستو نسلونو کې فقر شي اکله چې سړی په علم باندې غرور او تکبر وکړي الله په هغه کور کې جاهلان پیدا کړي نو پلار ډېر لوی عالم خو کور کې جاهلان پیدایي لیبلوکم الله وی امتحان کوم نو هر وخت به انسان توجه کوي لیبلوکم فیما آتاکم دې دپاره چې ازمیخو کې الله پاک په تاسو باندې په هغه مال کې او په هغه دولت کې چې کومې درکړی دی ان ربک سریع العقاب الله ډېر زر سزا ورکوونکی دی چې لږو نه کې ناشکرۍ باندې پوه شي نو لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید الله وی که تاسو شکر وباسو نو زب زیات کم نعمتنا ولئن کفرتم او کچری ناشکری مو وکړه ان عذابی لشدید الله وی زما عذاب ډیر زیات سخت دی الله تبارک و تعالی دې موږ او تاسو د ناشکرۍ نه بچ کړي ځکه ناشکرۍ باندې
انسان خپکیږي نو یو انسان چې بل سره احسان کوي او دې ناشکري وکړي نو هغه خپکیږي نو الله تعالی خو خود خپکیږي. وانه لغفور رحیم، دا الله تعالی خامخا بخونکې مهربانه دی. کستاسو خیالی دا سوره انعام شروع شو الحمدللہ الذی الحمدللہ نام او ختم شو انہو لغفور الرحیم. نو حضرت عمر سے بوی رضی اللہ عنہ وی چی دا عجائب القرآن نے دا قرآن پا عمدہ صورتونو کی دا عمدہ صورت تے الحمدللہ دا خدای دا حمد نشورو شو. نو چی کمی خلی دا خدای استاینا کئی حمد کئی انہو لغفور اللہ بخون کے دے مہربان دے. تو دنیا کے رچا صفتوں کا او اغا تری پتو لگی چی پلان کی خستا دیر لوے صفت کڑے رے اغا با جامو کے نزائی گی او چی سپی خلگی آباد لارا رسائی وہ یر پلان کی زما صفتوں کنو چی خدای پاک او سڑے صفتوں نہ کئی نو خدای پاک خوب بخون کے ذات تے او مہربان ذات تے پرزونے بکئی وی انہو لغفور الرحیم. دا صورت چکل نازلے دو تبرانی کی روایت تے دا حدیثو کتاب دے مستدرک دا بل دا حدیثو کتاب دے او یا زر پرشتی دا دی نازلے دو سروی دا درمیانی فضات نڈکوا او یا زر پرشتی را کدی شوی دا دی دا سایاتونو نا دا طول صورت تقریباً پیوزل نازل شوی دے. جنابی رسول پاک علیہ السلام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نو مجمعین توخو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نو مجمعین یاد کو. کستا سو خیالی سورہ بقرہ کی یہودو پسے لگے دلو او دا یہودو بیخکندی اکڑا نو پا سورہ آل عمران کی نسواراو پسے لگے دو او د نسواراو کرتوتونا دای 83 آیات پورے ذکر کرو او په سورہ بقرہ کی یہودو پسے لگے دلو داغی سولی غلطی داغی نشاندہی اکڑا وغی تے دے اصلاح پیغام ورکو چی یہ یہودو کار دے کی پاتے کی گئی اس تا مقد اخپل جوند و زندگی دو قرآن مطابق کئی. نو سورہ آل عمران کے نسواراو توی غلطی عقیدی پریگ دی او گورے سمشی او بیائی دا سورہ آل عمران نپس سورہ نساء او دارنگی جی کم دنو بلکم سورتو سورہ نساء او سورہ مائدہ کی مشرکین عرب بانے باسو کو چیدہ عرب مشرکینو گورے خپل جوند او زندگی برابر کئی عقائد برابر کئی او دارنگی دو شرک پٹھول اقسام بانے ردو کو او پا سورہ انعام کی مجوس او سابیان او دارنگی دا توحید او دا شرک ردو کو او پا دغا انداز بانی سورہ انعام دا اختتام تورسی دو انہو لغفور الرحیم اللہ بخون کے مہربان ذات تے. قل اوائے پیغمبر اغیر اللہ آیا غیر دا اللہ نا آیا علاوہ دا اللہ نا الٹوم ربن بل ربو وہو آلان کی دار ربو وہو آلان کی اللہ رب کل شیئن دار سیز رب دے. ولا تکسبون کل نفس او نکی حسیو نفس بدی بد عمل الا علیہا مگر د بد عمل وبال بپدی نفس بانی. ولا تزرون اوچتی واذرتن یو نفس گناہگار پیٹ د گناہ د بلتن ثم الى ربکم بیاستا سرب طرف تورگردی دلی فینبئکم خبر بواخلیستاسو بما پا سبب داغس کنتم فیہ تختلفون چی تاسو اختلاف کوئی پخپل مینس کی وہو الذی اللہ غزات تے چی گردولی ای تاسو نائبان پزمکا کی یو بل پسی پزمکا کی ورفا اچت کڑی دی بادستاسو نا دا پاسا دا بادو پا درجو دا علم او مال کی
لیکن دا د غاوره کېدو شی نه دی لیبلوکم دی د پارا چې امتحانو کی ازمیخو کی الله پاک پتا سبانه په هغه مال او علم کی چې کومې درکړې دی تاسو ته ان ربک یقینا ستا رب ډېر زر سزا ورکوونکی دی اسې نه چې ناشکري وکړي څوک و انه شان دا دی لغفور خامخا بخونکې مهربانه دی یو تن وایي خدای حاضر ډله د ایمان په دولت خوشحاله کې څومره حاجتمندي الله حاجتونه یې رفع دفع کړي خدای څومره بیماران دي شفای کامله عاجله مستمره نصیب کړي څومره قرضداران دي الله قرض و بوجونه بې اسان کې دی توفیق ورکړي خدای څومره بې اولاده دي نیک صالح اولادونه ورکړي د چا اولاد نافرمانۍ ته اطاعت ګزار فرمان بردار کړي خدای دا قرآن زموږ د نجات ذریعه وګرځوي د جنت الفردوس تلو ذریعه وګرځوي صحیح عقیده اخلاص زموږ د ټولو نصیب کړي خدای د ګمراهۍ او د بېدینۍ د ژوند نه موږ بچ کړي خدای کوم ټایم کې ته زموږ نه ساه اخلي د عظیم کړې او په جواب باندې جاري ولري چې لا اله الا الله محمد رسول